ملک میں لاقانونیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ان حالات میں عوام بالکل تنگ ہیں، ان کی حکومت سے کوئی توقع وابستہ نہیں ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن کا اکٹھا ہونا میرے خیال میں یہ ایک نیک شگون ہے، اور سب لوگوں کی نظریں اسی الائنس کے اوپر ہیں، اور میرے خیال میں اب اپوزیشن نے بھی اپنا ایک اہم اور بھرپور کردار ادا کرنا ہے تاکہ عوام کے اعتماد کو اور بحال کر سکیں، اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کیا جا سکے۔ سر، حالیہ رپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو ان 8 ماہ میں 185 سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، جو ماضی کے سالوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی تک حکومت نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک الگ فورس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے پولیس میں ایک الگ ونگ سا بنایا جائے جو پیٹرولنگ کرے؟ دیکھیے، اس میں پوری ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں قانون کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا حکم ہے، اس کو ریویو کر کے اس میں چینجز وار فوٹنگ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس کیمپین بھی ضروری ہے۔ پھر ساتھ میں ساتھ جو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سائنٹیفک میتھڈس استعمال کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ پھر جو اس کی کورٹس کا کیسز کا پروسیجر ہے اس کو بھی میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کنوکشن ریٹ جو ہے 2% ہے، تو اس سے اور بھی تشویش میرے خیال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کو ایک اہم قومی مسئلے کے بطور لینا چاہیے۔ اس کے لیے بھرپور ایک پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس کو وار فوٹنگ پہ اس مسئلے کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک حکومت ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح کے معیشت کو کسی اور کے اس میں ڈال رہے ہیں، باقی حالات کو کسی اور کے اس میں ڈال رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی وہ صرف فحاشی اور معاشرے کے اس کے پہ ڈالنے کی اپنی ذمہ داری وہ نہیں قبول کر رہے، اینڈ یہ افسوس کا مقام ہے۔ تھینک یو سر۔ ورکوي چې تاسو حکمران طبقه دا اپوزیشن نشي ورکولی، نو دې حوالې سره دي ګوره دې طور باندې که موږ وګورو دې نه مخکې وزیر اعظم صاحب سره چې د لاهور کوم واقعات شوي هغه سره هم چې په دې باندې سوال وشو نو هغه هم زر وویل چې بس فحاشي زیاته شوې ده۔ اوس هم که موږ وګورو کوم وزیران صاحبان دي هغوی په دې نه پوهېږي چې بهی دا خو د دوی اختیار دی او په کار دی، چونکې زما خو دا خیال دی چې چونکې په خپله مو ته پته ده چې سلیکټډ دي، نو د هغې د وجې نه اوسه پورې ذهن کې دا خبره کینیم نه چې بهی اختیار دوی سره دی۔ دا دې لپاره یو پوره حکمت عملي جوړولو ضرورت دی، هغې لپاره د ایگزسټینګ چې کوم قانون دی د هغې ریویو پکار ده، او په هغې کې چې کومه خامۍ دي کومې کمۍ دي هغه لرې کول ضرورت دی۔ دې سره سره د یو آګاهي مهم چې دی هغه پکار دی، او سره په کورټس کې د دې لپاره داسې پروسیجرز جوړول پکار دي چې زر تر زره سپیډي جسټس چې دی هغه په داسې کیسونو کې ملاویږي او هغه د صحیح پرسو کېږي چې د دغه چې دی دا کم کنوکشن ریټ کې چې کم کمی دی چې 2% ډېر افسوس خبره ده، نو دغه چې زیات شي کنوکشن ریټ په خپله به دا سوچونه چې دی دې سره به کمیږي به، دا د حکومت ذمہواری ده، دا د ریاست ذمہواری ده، هر یو کس له تحفظ ورکول چې دی دا د ریاست کار دی، او که دغه نه دوی ځان مبرا ګڼي نو زما خیال دا د دوی غلط فهمي ده۔ دوی ته پکار دی چې د عوامو د حفاظت لپاره د داسې واقعاتو روکتام لپاره چې د صحیح طریقې سره حکمت عملي جوړه شي۔ بل دی یو سوال، ذوالفقار بوهاري هم د مرګ لپاره روان دی، جهانګیر ترین هم ته دی، کرپشن حوالې سره دوی ډېرې چغې وهي، هغه خلک هر ورځ به ورځ تر ورځه روان دي په دې حوالې سره دي. ګوره ما خو خپل خبرو کې هم دې طرف ته اشاره وکړه، دوی اوسه پورې په یو شي باندې معامله د کرپشن یا د احتساب دوی ناره لګولې وه، که تاسو وګورئ نو د دغه هم چې دی د سپریم کورټ هم چې کوم ریمارکس راغلي دي یا د اسلام آباد های کورټ چې کوم ریمارکس راغلي د نیب بارے کې هغه هم
زما خیال دی د اوس چې کوم احتساب عمل روان دی په هغې باندې یو ډېر لوی ګوته اوچتوي. دغه شانته د پیښور های کورټ د چیف جسټس صاحب هم چې کوم ریمارکس راغلي دي او د هغې نه دا اوس اندازه کېږي چې دا کومه خبره وه چې صرف احتساب چې دی هغه د اپوزیشن د دباولو لپاره کېږي لګیا دی، په هغې باندې عمل هغه شانتې نه دی. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې کم کیس روزي نو هغه د وزیر اعظم ارد ګرد خلک چې دی هغې کې هغوی انوالو روزي او د هغې د وجې نه هغوی په هغې کې بیا پیشرفت نه شي کولی. هغه خبره چې دا ډېر مسټر کلین دی او ډېر دغه دی زما خیال اوس هغه هم دغه باطن شو. زما خیال دی چې ده نه نااهله وزیر اعظم چې دی هغه په دې ملک باندې نه دی تېر شوی او د هغې په نتیجه کې د خلکو د عوامو په مشکلاتو کې رس تر اضافه کېږي لګیا.